څه درته ووایو ته خوب کې یاره خوب هم نشته دی پوه شولې. چوده کېږي سر ته بالښت دی که کلاشنکوف دی. حسینه دا راته ووایه د دښمنۍ نه مخکې ژوند کې او د دښمنۍ نه بعد په ژوند کې څه فرق راغلی دی؟ زه خو وایم چې دا د دښمن د خفه کېږه دی مو په د دښمن د مرګ نه د ګزار نه مخکې خو به ته چې د بچو ته ګورې نو ته به ګنټه او ورځ په ورځ به ته مرې چې زما دا بچي زما د وړاندې جاهلان لویېږي. کومو خلکو دا د انډیا فلمونه ګوري او د هغې نه دا چل زده کړی که نه دا تمانچې په ټوټې تړلي او په نه خبره باندې روره ډز او په دې خلکو ته به څه وې؟ دښمني ډېر غلط کار دی او ډېر غلط چیز دی پوه شولې. ته چې په کوم حالت کې بهر دا ژوند ښه دی که نه یو قیدي په جیل کې د هغه ژوند په سکون کې باقي تاسو په خپله باندې فیصله وکړئ چې د دښمنۍ دغه لار اخلئ او که نه د ژوند نه څه سبق حاصلول غواړئ دغه فیصله په تاسو باندې ما پرېښودله. او دا وخت په یو علاقه کې موجود یمه نوم نه اخلم د هغې وجه ده چې نننی پروګرام کې زه د دښمنۍ په ژوند باندې خبرې کوم. هغه خلک چې هغوی ته دښمنۍ ورپه غاړه شوي وي د هغوی ژوند په دښمنو کې تیریږي او سهار او ماښام د هغوی لاسونو کې ټوپکې کلاشنکوپې وي هغوی چوده کېږي هم د هغوی د بالښت په ځای باندې خپل سر ته کلاشنکوپ دي. د دغه خلکو په ژوند در سره خبرې کوم چې د دښمنۍ نه مخکې د دې خلکو ژوند څنګه و خو په دې کې مې قدرمنو یو مطلب دی چې په دې کې هغه خلکو ته پیغام دی چې کم خلکه دښمنۍ کوي یا کومو خلکو په دې ټوټې باندې تمانچې تړلي او په نه خبره باندې مرګونه کوي نو زه تاسو ته یا کم خلکه چې د ټیک ټاک نه او د فیسبوک نه د بدماشۍ چلونه یاد کړي یا د انډیا فلمونه یې کتلي او بیا یې تمانچې په لاس کې راغیستي او د بدماشۍ چل زده کوي یا په خلکو باندې چل زده کوي نو دغه خلکو ته زه وایم چې په حقیقت کې د دښمنداره سړي ژوند څنګه وي. یو خو فلمي دنیا وي په ټوټه تمانچه تړل بیا او په نه خبره باندې مرګونو کولو والا هغې نه مخکې د دې خلکو ژوند وګورئ. راځئ قدرمنو دا چې ما سره ولاړ دی نوید عرف شینا دی په عام الفاظو کې دی د شینا په نوم باندې پیژندلی کېږي. د ده سره خبرې کوو. شینا السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه دی طبیعت دې ښه دی؟ شکر الحمدلله. ژوند دې ښه روان دی؟ شکر الحمدلله. ښه خو به نه شکر الحمدلله خو دې پوي خو دښمنۍ به څنګه ژوند دی چې ته پې شکر الحمدلله وې؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. څنګه خان به ستاسو ډېره مننه زموږ خو د مخکې نه رورې پوه شولې مخکې نه زموږ د علاقې بچې او زموږ دپاره ډېره د فخر خبره ده خو دښمني چې دا د سړي سکون او د انسان زندګي چې دا ډېر مشکلات ترته هسې دا راته ووایه ته خوب کې یاره خوب هم نشته دی پوه شولې بس خوب څه خوب 24 ګنټو کې به څونه خوب کې یاره دغه په 3 غنټې خوب یې غم زیه بې ځای پوه شولې هغه سې بس د کشر بر سره غمې د مشر بر سره چې مګه دا شرمخکې چې کله په دیوال ټکو کې نو ته به راټوپ کې یاره خامخا بس مشکلات پوه شولې ځان ته به مخ کشر ته مشر ته به ګوري چې په ده باندې تکلیف را نه شي د باندې څوک اټیک ونه کړي پوه شر سیټ نه به یېرېږي دښمن خو ځان له دښمني خو بېله خبره یو صحیح خو مسله پکې دا پوه شي د بارۍ نه پکې یېرېږي چې د بارۍ راسه نقصان نه کړي پوه شي بارۍ یعنې په چا هم اعتبار نشي کولی اعتبار خو بیخي نشي کولی په دښمنۍ کې چا اعتبار کړی دی بس هغه سر خوړلی دی ښه دا خلک وایي چې دښمنداره سړی د بوټي د سوري نه هم یېرېږي بلکل یېرېږي پوه شولې دښمنۍ کې ډېر تکلیفونه چوده کېږي سر ته بالښت دی که کلاشنکوف دی یاره بس بالښت پروت هم خو ټوپک ورسره وي ټوپک نه علاوه زموږ نه شو ده کېدلی لیسنس کې ټوپک دي را سره پوه شو د 3000 روپۍ کال پې داخلي حکومت ته پوه شولې لیسنس یې موله کړي د بل یو د بل دي پوه شولې هغوی پې داخلي خو بس داسې دی چې موږ له اوس تکلیف ته را باندې راسه پرتې دي پوه شوې بغیر لیسنسه ټوپک موږ ګرځو نه. حسینه دا راته ووایه د دښمنۍ نه مخکې ژوند کې او د دښمنۍ نه بعد په ژوند کې څه فرق راغلی دی؟ نو بس ما خو ته وختي خبره ختمه کړله چې دښمنۍ ډېر سخت کار دی. مخکې به کم ځای پورې ګرځېدې؟ یاره مخکې اسلام آباد او لاهور او کراچۍ پوه شو دا ځای پورې ګرځېدلي وو پېښور لکه دا پېښور خو زموږ خپل وطن دی زموږ خپل کور دی هر ځای ته تللي اوس چې دښمنۍ شروع شوې نو تقریبا 4 کال لکه مخکې هم کړې وي مشرانو هم کړي دي اوس چې موږ شروع کړې ده نو تقریبا چې دا 3 کاله وشو تنګي هم په سترګو نه لیدلی چې دا خپل په پړانګ ایریا کې دی تنګي هم موږ نه لیدلی تنګي ته موږ چکر چې ته نه دی وایه نه تللی شو د پولیس یاره د دښمن د ګزار یاره که نه بس دو دښمنۍ دي نو مخکې خو په جنسو کې هم دغه لینډ کېدو چې مخکې به پکې پټېدی شي اوس په جنسو کې هم پولیس دي دلته هم نشي پټېدی نه شپه کور کولی شي بې ځای به پروت یې پوه شولې ځای کې هم په چا اعتبار نشي کولی چا سره کښېني او نن سبا په اعتبار به په چا کېږه نه ګران ژوند دی ډېر سخت دی. دا راته ووایه چې بچي دې شته؟ شکر الحمدلله ماشومان دې غټ دي؟
ماشومان دي 4 بچي دي ماشومان. سکولونه وای؟ نه سکولونه نه وای، بې تعلیمه شوي. سکول د تلو عمر کې دي او د سکول ته سکول ته نه برابر دي لېږي؟ نه شو لېږلی. به دښمني خو تا ته مې وایي چې دښمني ډېره مشکله ده. یو هلک هم ټول بې تعلیمه پاتې شول، ټول یو هم تعلیم نه دی کړی. بس زړه دې درد کوي؟ ډېر زیات ډېر تکلیفونه راته خپله دې سبق ویلی؟ شکر الحمدلله چې اتمه پورې مې اتمه پورته ویلی دی. او د بچو خو یو ټکی مو نه وی که نه؟ نه بس نشته رئیس هم نشته دی. بس دغه د قرآن شریف سبق زه خو وایم چې تا د دشمن د خفه کېږه بیا مو خو د دشمن د مرګ نه د ګزار نه مخکې خو به ته چې د بچو ته ګورې نو ته به ګنټه او ورځ په ورځ به تمرې چې زما د بچي زما د وړاندې جاهلان لویېږي که نه دا شی به هم تا وجیني. تکلیف دغه ډېر تکلیف دی. داسې خو په سړي باندې 4 څه تېرېږي، خپله پې تېرېږي، خو د بچو د کشرانو د مشرانو تکلیف ډېر زیات دی په سړي باندې. ډېر مشکلات ته مخکې کېږي. تا چې وختي چرمخکۍ خبره وکړه چې هغه داسې شي نو چرمخکۍ دغه سیره نه خو د ځان غم خو لکه سړي سه بیا ختم شي پوه شولې، خو د ماشومانو د کشرانو د مشرانو غم شي سړي سه. هسې چې دا دښمني دې نه وه که نه نو څه خوبونه دې لیدل چې زما بچي به چېرته کې سبقونه وایي؟ یاره بس دغه مې چې ته پېښور کې به یونیورسټۍ کې په بل ځای کې به په بل ځای کې به سکولونه کالجونه کې پینټ شرټ به یا چولي او ډېر مخکې به یې پوه شولې، خو لکه هغه خو بس دښمني شو، بس هر څه پاتې شو. دښمنۍ کې خو دغه شته دی، دښمني بس د انسان هغه سکون چې هغه چین کې بس خبره ختمه شي. خوب دې هم نشته ډېر بیخي بل تپوس درنه کومه دا زه د ټیک ټاک ستا ګورم که نه په هغې کې د ټوپک اچولې او سټایل دې داسې ښکاري چې لکه خوشحاله یې که نه. دلته خو تا مونږ ته ډېر فریاد وکړو یقینا چې زموږ سترګو کې د اوښکې راوستې چې ماشوم ته ګورې هغه بې تعلیمه لویېږي. ډېره د درد خبره وي چې د چا بچي وي د یو پلار په حیثیت دا ډېره د درد او تکلیف خبره وي. خو دا راته ووایه اوس په دې دښمنۍ باندې څنګه محسوسې؟ نو ټوپکې خو به زه ته دا وایم خو تا ته وختي مې وایي چې لیسنسو کې دي مونږ چې نه د لیسنس خبره نه کومه په دښمنۍ اوس خفه یې ملامته پې؟ بالکل پې خفه یې په دښمنۍ. یو سړی هم نه خوشحالېږي پوه شو. دا اوس چې دا کم خلک راغلي دښمني دوی لیدلې نه ده، دښمني ویني نو بیا به ورته پته ولګي. ملګري لکه خوشحالیان لځي ته نشې تللی، ملګری غم یې پوه شو هغه کې خلک ناست ته هغه ځای ته نشې ورتللی، ته به ډېر په تکلیف باندې ډېر مشکله مخکې وروسته به ګورې ځان ته پوه شولې چې دې ځای کې به راته ناست دلته کې به راپاسې دې ځای کې به ما ډس کېږي دې ځای کې به کېږي. دښمنۍ ډېر سخت دي، ډېر تکلیفونه دي. نو بس وروڼه دې شته؟ شکر الحمدلله وروڼه مشران کشران؟ ټول کشران دي. ټول ستانه کشران؟ ټول کشران. بابا هم وفات شوی دی؟ بابا وفات شوی. بېبې ژوندی ده؟ شکر الحمدلله. نو هغه خو به هم لمحه په لمحه مري که نه؟ یاره بېبې هم خوب نه وي، بس هغه خو چې مونږ کور نه بهر ته راوځو پوه شوې لکه داسې بې ځای نو مور راسزه کوي چې کبار مخروطیه کوي. مشر ته نور ماشومان دي بابا شته دی نو لکه هغه به هم سترګو کې به صرف اوښکې وینو؟ لازمن او بس د هغوی زموږ نه زیات د هغوی غم شي، د مشرانو سره غم وي پوه شولې چېرې څه تکلیف ورته پېښ نه شي. څه تکلیف د دې د وجې نه زموږ که ځینې ځای ته ځم زه نه شم تللی ځکه چې د هغوی د وجې نه هم نه شو تللی. هغوی درد ډېر زیات دی پوه شولې او تکلیف یې ډېر زیات دی که نه. او نو لکه زه د هغوی هم خوب چې مونږ څو پورې نه یو را داخل شوي دي بس هغوی هم سهولت نه یو سکون وطن. صحیح ده. ښه دا راته ووایه دغه سوال له اخره کې راځم چې د کومو خلکو د انډیا فلمونه ګوري او د هغې نه دا چل زده کړی که نه دا تمانچې په ټوټې تړلي او په نه خبره باندې روره ډز او په دمکي او په ټیک ټاک کې پلان کې یې مړ کو د وټسپ په ګروپ ایستلو پلان کې یې مړ کو دې خلکو ته به څه وې؟ چې لکه دښمني ډېر غلط کار دی او ډېر غلط چیز دی پوه شولې. دې نه ډډه وکړئ پوه شولې. او کشران د ټیک ټاک په دغه پسې مه ځئ، دغه خاصې د ټیم مشغولۍ بس وکړي او تېره شي. صحیح. دوی د ټیک ټاک وګوري او بیا هماغه پېښې کوي یا د انډیا فلم وګوري هغه پېښې کوي بس وروره وایي ستا چرګې ما ته مخې ته دوړه وکړه یا تا ما ته مخې ته دوړه وکړه او ډز وروره سړی مړ کړي. دا ډېر عام خلکو بیا دا خیال راشي چې ګنې مړ دا مرګ کول خو بس هسې اسان کار دی که نه. نو ته په خپله باندې دې تکلیف نه تېرېږي او څه به وایې دوی ته؟ نو مرګ کول خو ډېر اسان دي په هغه طریقه باندې خو تمانچه راڅخه اغوندې وویل راواله سړی پې ولګوه خو وروسته یې ډېره زندګي سخته وي او ډېر تکلیفونه یې کشرانو ته ډېر مشکلات جوړ شي، تعلیمونه نه همداسې پاتې شي. لکه زه به ورته دا وایم چې زما ځان له بچي نه دي، زما له ترونو بچي دي، ترونو زامن مې دي، ورورونه مې کېږي، ټول بې تعلیمه پاتې شول. تقریبا چې موږ 40-45 کسان یو دا غونډ بې تعلیمه دي پوه شو. لکه یو هم پکې څه تعلیم ته څه ځای ته ونه لکه ټول خاندان هم د جهالت په تیارو کې ډوب شو. جیل ته چېرته تللی؟ یاره شکر دی جیل هم نه جیل ته نه یې تللی. هسې ما دا وي چې یو سړی په جیل کې که نه د هغه ژوند په جیل کې یو سړی ستا شانته کې بهر وي نو ستا په خیال کم ژوند ښه دا ته چې په کم حالت کې بهر دا ژوند ښه دی که نه یو قیدي په جیل کې د هغه ژوند په سکون کې؟ یاره زه به درته وایم چې قیدي کم په جیل کې نه هغه په سکون کې په سکون کې دښمنۍ چې قیدي کم په سکون کې دننه جیل په جیل کې په سکون کې نه هغه بار
چې کوم سړي دښمني نو هغه په سکون کې نه دی ځکه چې دننه کار څنګه یې محفوظ سوچ ورسره نه وي بس هر ځای کې که ناست وي درې څلور شپې هم تېرې کړي خو دغه د جیل کې نه راولم پوه درې څلور شپې بس یو د جیل پسې دغه یې که نه خو دومره پوه ستا ژوند د جیل د قیدي نه سخت دی دا ویل ډېر ډېر سخت دي بار ډېر تکلیفونه مخروطیت ژوند ډېر سخت دي او ما خو ورته ویل چې بس کشرانو دغه پیغام دی چې ځان ته وساتئ تعلقونه خو به هم ستا دغه یې که نه ډېر محدوده شوي ځکه چې ته وختي ووایې چې یاره بچا مې اعتبار نه دی په کار یاره تعلقونه ډېر پاتې شوي دي ملګري رانه ډېر پاتې شوي ډېر زیاته بس ما خو ته چې نن سبا داسې وخت دی چې چا له لاړې خو بس عزت په دې کې خیال به دې وساتې او که نه لا نړې نو بس بیا په تاله هم څوک نه راځي نو بس ځان ته نه بیا هر سړی رانغاړي یاره وایي دا خو بس دښمنداره شو بل لکه یو خو جاهله سړی بس هغه کار څنګه یې وخت پر تېر کړي خو لکه چې کوم پړې لیکې والا خلک دي نو هغوی لکه بیا تا سره تعلق ورڅخه ختم شي نشي ساتلی که نه بیا وایي چې یاره دا یو دغه دی دشمندار دی یا مجرم دی که نه هغې د وجې نه ځان دا شی هم تاله ډېر تکلیف درکوي که نه چې ستا هغه ملګري چې هغوی لیکه پړه یا افسرانو یا نور داسې خلک و اوس هغوی تا سره دې د وجې نه تعلق نه ساتي چې یاره شینا چې دی نو مجرم دی یا د قتلونو دعوه ده پې دا خو هم تاله ډېر تکلیف درکوي که نه چې هلکه تاسو ما په دې باندې ما سره تعلقونه ختم کړل ډېر تکلیف راکوي او ډېر خلک پکې داسې دي چې وتښتېدل اوس لکه تعلق هم نه ساتي او بل رابطه هم نه کوي بس هر څه یې پرېښودل چې دا خو دښمنداره شو او دته اوس تکلیف دی پوه شو نو بس د تکلیف کې خو هر سړی به یې تښتي که نه مې خو د څوک خوارې نه راځي پوه شو زما داسې ملګري تکړه شته نران ملګري مې هم شته دی شکر دی چې راتلې هم راځي هم راتلې هم شي منډه تړله کوي داسې نه هر سړی نه کېږي لکه زه د هر سړي دغه نه ورکوم زما ډېر نران تکړه ملګري شته دی پوه شولې ټیک ده مونږ دا یو ګروپ جوړ کړی 786 خو دا د دې دا مطلب نه چې دا په غلطه تاسو ټیک ټاک والا ته وخېجوئ یا غلطه د دې اصلي مقصد چې یو نه کلمه ده لا اله الا محمد رسول الله دا لومبی دې نه شروع کړي 786 معنی دا د پوه شو نه که داسې غلط دغه چې څوک ورکوي نو لکه هغې دپاره صرف دا مونږ خپل ټیک ټاک کې یو ګروپ جوړ کړی دی هسې خپل د ملګرو دپاره به ځان سره ټیک ټاک کې بره په دې سیټ کې 786 ورکوي نو د هغې معنی دا ده چې کلمه ده لکه که نه د هغې نه کلمې په ځای باندې هم لیکلی شي نو لکه دا خلک د دې غلط دغه نه اخلي چې ګیندا خو بس ټیک ټاک کې دا غلط د دې لږ وروسته لږه معنی ګورئ د دې وروسته دغه ته مطلب تا خو بار بار وایي زه ملامته یم د دښمنۍ ژوند سخت دی څه چې شوي د زه په هغې باندې ملامتۍ اظهار کومه قدرمنو دا شینا نوید عرفې شینا د ده ژوند تاسو واورېدو د ده د خپلې خولې نه دغه خبرې تاسو واورېدلې چې دی لمحه په لمحه باندې دغه خپلو ګلونو بچو ته ګوري چې هغه بې تعلیمه لویېږي دی هغې ته مري د ده په کور کې مورکۍ ده هغه هم په دې تکلیف نه او د دې درد نه لمحه په لمحه باندې مري چې بچی مې کور ته رانلی څنګه به یي محفوظه به یي محفوظه به ني چېرته به یي چېرته به ني سر ته به بالغ وي څه به یي د دې ژوند ځکه چې نن شپه یو ځای کې سبا بل ځای کې بې کوره ژوند دی او مخې ته منډې دي هغه خلک چې هغوی د ټیک ټاک او د واتساپ او یا د فیسبوک او یا د انډیا د فلمونو دغه پیښې کوي او دښمنۍ کوي نو یو د فلمونو دښمني ده او یو په حقیقي معنو کې حقیقت کې انسان ته چې کله پیښه شي نو دغه حقیقت کې چې چاته پیښه شي هغه بیا دغه شانته کې د ملامتۍ او د خفګان اظهار به د شینا ټول عمر به 25-27 ساله پورې وي خو دته په دې عمر کې دغه ټوپکې په لاسونو کې راغلی او د ده دغه بهر دی وایي چې تنګې دی یو ځای علاقه ده نو هغې ته هم دی وایي چې یاره زه نیم تلی دښمنۍ نه باقي تاسو په خپله باندې فیصله وکئ چې د دښمنۍ دغه لار اخلئ د ټیک ټاکو نه د دښمنۍ چرونه چا زده کړي دغه خپلوئ او که نه د ده د ژوند نه څه سبق حاصلول غواړئ د دغې فیصله په تاسو باندې ما پرېښودله خوشحاله اوسئ